بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين إلى آخر الآية. د سليمان عليه السلام دور داسې و چې هغه کې انسانون هو او جنات هو. د يهوديونو خمای بیان دلې د يهوديونو هغه خبره احد خلاف فرضه او ذکر و. الله پاک سورۃ البقره کې دی او ټولو تذکرہ کړی دو. پرون دا خبره مو کړې وا چې دا يهوديون چې د الیاذ بالله د سليمان عليه السلام منتها دا دعا کړې وا او اوس د په کتابونو کې باب السلاطین استثناء 1911 رسیدا خبره لیکلې چې سليمان عليه السلام چې و هغه چې څومره بد شي کولا اغا د جدو په طاقت او دغه په زور سره کولا. نو د منیم پرون خبره کړې وا چې جدو یله تشي به مدا یلو چې د جدو مسائل څنور دي اغا به ذکر کو. جدو تعریف دادا چې د اغا اثر هغه ته جدو یل کیږي چې دینه انسان متاثر شي خو لیکن د دې ظاهري سبب معلوم نوي بلکې خفیا اسباب د واجدا کې دل کیږي. واجه معلومه نوي خو انسان دینه متاثر شي دې ته جدو یل کیږي عربی کې دې ته سحر یل کیږي. علماء دا لیکلي دي چې اغا صرف تخیل خیالات وي خیالي شای وي انسان په ظاهر متاثر شي ودی ته پاتہ نه لګي. بیا د جدو مختلف قسمونه دي او د جدو ډېر قسمونه دي حتی چې جدو دا کې د لشي چې و انسان نه تخار جوړ کی خدا صرف خیال وي. لکه یو سړی دا په کشته کې روان د کشته تیز چې دا د بوټو تکسي بدای چې کدا ټول بوټي چې دی دا مش سره روان دي حالانکه هغه صرف یو خیال وي ابوټي درومینا. د یو سړی دا په غرمه کې روان د روډ کې سفر کوي اوس لري چې دا غرمه کې نه دای چې کدا اسراب ویني دای چې کدا وبدي حالانکه هغه یو خیال وي وبنوي داسې جدو یو خیال لا. تفسیر قرطبی لیکلی دی و صحابي یو روایت تر خوسته دا چې یو کس په داسې و چې هغه په پړی منته اطلاع ا د خرمه د بچړت نه نه وتال او مخ کې پخلی ویرو وتال. نو صحابي روغلال اغي دا قتل کړل. د سحر حکم څه دا یا کوم سړی چې جادوګر دا د دې حکم څه د دې منه مخ کې خبره کو. بهرحال خو سحر دیته لکېږي جدو دیته لکېږي چې د دې ظاهري سبب نه وي. د سره یو جدو د یو معجزات د کې فرق تا. جدو دا چې دې سبب خو وي خو لیکن هغه سبب چې دا هغه مخفي وي مخفي اسباب منتدا مبني وي جبکه معجزات چې دو معجزات د دې سبب نه وي دای الله پاک طرف وي د کې چا اختیار نه وي. انبیاء ته الله پاک معجزات ورکړي دي ویلې ورکړي دي خلکو مطالبه کړي دي یا اسه څه ضرورت پېښ شو دا الله پاک ورکړي دي. ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران ایوا معجزات او سراسي دي چیلنج چا قبول نکړل تر و سراسي چلی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هزارها معجزې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزات چې دي سره خوش خبرې کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزات چې دي سره حیران خبرې کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزات چې غاره هجرت کې منګوره خبرې سره کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزات چې د غوتو ماز نه چشمه رونی شوې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزات چې لږ غونتی یو
وړي کا غونډه کې چې کا د جابر رضی الله دا علل کړل او دمره غزوه خندق کې چې څومره صحابه کرام وو 3000 یا څومره هغه ټولو ته دا ورسېدل. نو ډېری معجزې دي. بهرحال خو معجزې او جادو کې فرق ده. نو الله پاک چې د کوم د يهوديونو خبره کړي یا د سليمان عليه السلام دور ولا خبره کړي هغه ټیم کې د جادو اثرات بیا الله پاک دوی فرشتي روستولې. نو یو فرق دا ده. بل دا چې جادو چې دا جادو دا به تز دکای جادو د پر علم دا غو تز دکای معجزې د پر داسې هیڅ علم نشته ده چې هغه تز داکی او جادو د کوون چې دی دا د کوونه محتاج ده معجزات دي شي محتاج نه ده. او بل دا چې جادو چې از دکیږي دا چونکه د شیطان علم ده علوم شیطانیه ده دا علوم رحمانی نه ده. هغه دی واجی علماو مختلف خبرې لیکلي چې آیا د جادو د کول چې دی بره کې څه حکم ده. اچھا دینه پیله وا خبره ده چې یو کرامت ده چې ته یو د الله ولی ده هغه یو کرامت یو داسې ناشنا چار اغینا ظاهر شولا دې ته کرامت کې لکه شي دې کې هغه غیڅ اختیار نه وي دی الله پاک طرف نه وي. دې باندې تفصیلی علماو خبره کړي چې آیا کرامت کې اختیار چلیږي کې اختیار نه چلیږي. خو بهر حال کرامت کې اختیار نه وي دی الله پاک طرف. او بل دا چې یو سړی ولیدا د دې ولایت ته پرا د کرامت ظهور دا ضروری نه ده. چیرې اوس دا ولیدا اوس خامخا بدینه څه کرامت ثابتې شي دا ضروری نه ده. بل مسله دا چې دا جادو چې کوم سړاز د کوي د دې څه حکم ده. نو علما فرمایي چې جادو چې دا جادو دا چونکه د شیطان علم ده لہذا چې شیطان نه تو په دې کې مدد نه وي خوستلا د دې مدد تو سره نه وي نو ته د دې یو تکمیل ته نشه رسیدله یو سار ته یو ریزلټ ته وي نتیجې ته په دې منته نشه رسیدله. دیو جنا علماء لیکلي دي چې دا جادو د کول چې ته شیطان نه مدد پکې وخلې دا یو قسم ته شرک تا چې شرک ته ودا ناجایز ده د دې د کول ټیک نه دی. ها که یو سړی تعلیمن از د کوي تعلیمن مطلب دا سدا چوس جادو چشتا د دنیا کې د معتزله وانته نه چې معتزله وایي چې هغه خو بالکل د جادو منکر دی هغه چې جادو شتا نه. حالانکه قران کې د موسی علیه السلام د جادوګرونو خبر ورغولې دو جادو حقیقت خوشتا ده. نو که تعلیمن یو سړی یی چیز د دغه جادو د توړ دی پره چې زه په دې خبره حقیقت ته ورسم نو تعلیمن اداز د کوي نو بیا علماء یې لیدي چې دا موجب کفر نه ده ولیکن چونکه سنت شرک په دې کې لازمي شته اگر چې کا اعتقادي نه وي عملی شرک په دې کې شته ده چې دا بو آغا شیطان تقرب وسیلې آغا شیطانی علوم طرف ته بدرومي دا به ځکه به دی وجنه علما یې چې تعلیمن وي د دې پر چې مسله مسائل نه وي. ولیکن بیا علماء کې دا علماء نه پسندیده لیکل چې را دا چې داسې ونشي. بل دا چې نیم د الله پاک آیات او صفات دي آیاتونه دي د قران صفات دي او هغه کې خاص تعداد رغله ده او خاص وخت رغله چې به دی وخت کې چې ته دم روایي دی تعداد سره وایي به هغه خاص اثر وي نو دې کې ایته داسې کباحت نشته دا چې کته ازدا کې یا وایي. ها نیم آیات او صفات داسې دي چې سړی دام پوکي یا د الله پاک نومي دي هغه دام په تور کې استعمال کی یا د تعویذ په تور کې استعمال کی دا جایز دي. ها که تعویذ یا دم کې داسې کلمات وي چې هغه کفریه کلمات دي داسې توز دی ولیکل چې هغه کې کفریه کلمات دي نو دا بیا حرام دي دا جایز نه دي. بل دا چې کيو سړی د تعویذ دام درود دا د کاروبار په نیت سره کوي
یعنی زه به دام کوم پیسې به پوخونه تاوس کوم پیسې به پوخونه یو کاروبار سیستم پکې نو بیا هم علماء دا ناپسندیده ګڼلي دي چې به دا شای ټیک نه ده بل جادو د جادوګر سړی باره کې حکم علماء ډیر سخت لیکل حتی څلور ائمه دا لیکلي دي چې یو جادوګر چې جادو کوي دا ساحر د دې حکم څه ده چې دا قتل کړل شي حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حد الساحر ضرب السيف چې د جادوګر سړي حد دادا چې دا تورې سره وای بس دا ختم کی حتی چې علماء دا خبره هم لیکلي چې سړی چې جادو کوي د دې توبه نه قبل شي او نیم علماء دا مسله هم لیکلي چې کې وسړي داسې جادو کړال چې د جادو دی واجی یو نه حق سړی قتل کړل اوس د دې سزا دادو چې دا د هدیتن قتل شي ډیر غوړ تفصیل په لیکل دا تفسیر قرطبي بهرحال نو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سليمان عليه السلام کفر نه وکړه چې دې کوم ګمان و بلکې شیطانون چې او په خپل کفر کړو د شیطانونو کفر ثابت شو يعلمون الناس السحر چې د خلکو ته جادو وشي وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او بیا چې کوم هغه علم چې موږ په دوه فرشتو تیر کړو بابل شهر کې عراق کې یو شهر ده هاروت او ماروت دا دوی فرشتي وي دی باندې اسرائیلی روایت ډیر زیات راغلي دي نیم علماء لیکلي دي هغه دی واجه مختلف اسرائیلی روایت راغلي چې دوی فرشتي داسې دي دوی فرشتي داسې دي خو لیکن اسون خبره او شارټ خبره صحیح خبره دادو چې دا دوی فرشتي وي الله پاک راستولې وي مخکې د کوم چې د کوونو خبره دا عجیبه دا شای نشته دا اسرائیلی روایت دي دا نه دی بیانول بیچاره ها بس دمره منن چې الله پاک لیدي چې وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت چې دوی فرشته هاروت و ماروت د امر لجلوي دا ویل ورغولوي دا دی وجر ورغولوي چې هغه خلق چې هغه په جادو او په معجزې کې فرق نه کوال د وخت نبی معجزه به جادو غنال حالانکه مو فرق پدې کې پهلا بیان کړ بل دا چې الله پاک دا دې تر استولې وي د تعلیم ته رستولې وي چې دا خلق چې دې د ته پته ولګي چې جادو بل شاید او د معجزات چې دا بل شاید ولیکن هغه خلق په د جادو کې دمره مخ کې وتی چې هغه جادو منته ډیر سر ته رسیدلی يعلمون الناس السحر وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر اغه دوبه داغه د جادو تعلیم کله دغه دو فرشتو نه کول حتی چې دا ویټوي چې موږ خو الله پاک یو تاسو ته امتحان په تور کې رستول یو ازمایش په تور کې رستول یو یعنی د موږ ارتلن چې دی دا تاسو ته پر ازمایش ته امتحان ده چې تاسو جادو مونته ایمان لرئ او جادو او معجزې کې فرق نه کوي فلا تکفر او دا ویټوي چې تاسو دا کفر ما کوي نیم علماء دا لیکلي دي چې دا فرشتو ذکر چې الله پاک کړه دا دا مجازن ده کله کله یو سړی ډیر نیک وي او د نیکۍ دی واجب سړی ته وی چیرې دا فرشته نما انسان ده دا نیک سړی وغه دا علم ورکول خلکو ته بهرحال خو تفسیرونو دا خبر ورخستی نو هغه به جادو نه تشیات اچھا فیتعلمون منهم ما يفرقون به بین المرء وزوجه او دی به جادو دی وجه زده کول چې دی میه بیوی په مانس کې تفریق رولی جدائی رولی یعنی خنقی نظام چې کوم دا هغه ټول تباہ او برباد کی نن هدا شای په معاشره کې ډیر خلق پاته کوي ډیر خلق ارسي او څوی میه بیوی چې بس دعا خواش دی بیاغه خلکو ته د دې شنیر چلی شي چې جدای کی یعنی یو خنقی نظام د معاشره کې تباہ کول د بران نن هدا هتیار چې دا استعمال شي وما هم بزارین به من احد الا باذن الله حالانکه دا جادو چې دا تو دوړو ته اچاته نقصان نشي رسولا ایوته الا باذن الله هر څه چې کیږي هغه به د الله حکم سره کیږي کله ډیر زور وکي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او د خلکو ته هغه
خبر ارشلی چې هغه به نقصان ارکوال هغه به فائدہ نه رسوله ولقد علموا لمن اشتراه مال في الاخره من خلاق او دایته دی په دغه يهوديونو ته دا علم هو دایته دا پته هو چې دنیا کې چې موږ د کوم سودو کو په آخرت کې مشتئت څه دي حساب نشته یعنی خبر هم چې موږ چې نبی خبره نه منو جدو منو دا خو نقصان کوو غټ نقصان کوو خو لیکن سترګې په پټې کړې وي ولا بئس ما شروا به انفسهم الله په کوی چې ډېر آباد چې د خپل زنونو ته دا سودا وکړه لو کانوا یعلمون کاش چې د علم یعنی آخرت ایوارث تا د جدو خو منال الله ذات نه منال بهرحال د سليمان عليه السلام بری کې ها دا خبره پلاو کړله چې سليمان عليه السلام ته چې الله پاک د دم رغوټه بد شعیر کړي وا دا د جدو برکات حالانکه دا څه خبره نه و د پخپل جادوګرونو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله به دوی یودیونو د پیغمبر کات به وی چې به تورات کې خو هغه د جادو خبره وا قران کې خو د جادو خبره نشته قران د جادو منع کوي دیو جن مجدا نه منو دا قران چې دا خو تورات نرخصتل شو دا چې تورات نرخصتل شو دا او تورات اصل دا اصل یې چې جادو شتا دا ټیک تا او چې دا قران کوم نروته دا قرآنی چې دا ټیک نه دی وجنوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان الله واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین